د بابا هر یو الفاظ وجل کوي وګه مې ما ته په ځان مې پروام نشته دی خو په کور کې مې یو کشر لور ده او هغه سوځېدلې ده و هغې ته ډېر زیات خفه یم راځئ دا ویډیو در سره شریک کوم او تاسو وګورئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ علیکم وہ څنګه سر جی خیر حالات ښه دي خیر دی جی دا څه خبر دی بس دا مې ځان له پروډو چوری دی او خو را لاش په دی را ها نو دا غوړاره کې بل چلا شي زه خو دې را فارود رہی دا ما چې ما لکر درا سرو کې چې له فروټ را راګي چې بیا بالکل بالکل ولی باندې تا نه دا ډوله گاډي زارشا ما به یعنی نه جی ها دا د کارو کا خجی د الوچو د میړه شوی دی بالکل کیلو الوچو را لا خو یو خبره ده کوم مخکنه چې اوس چې کومې پیسې باندې پټرول واچول ټیک شو خجی چې په دې لار زما دا پیسې بل در کوم حکومت لما خجی اوس لا نړم چې بیا راته بخي ګوري چې دې خبره ته پته بالکل زما بچي ولی باندې بخ را کې را لیو کیلو سر جی دا رسو شوي دا 100 روپے کیږي بیا چې بیا له درکم کنه زما دې په 200 روپے کې چې بل بیا ستا خو خرچه هر څه دی راغلی بس بیا په دې طرف تلم دا بل کوم کولا نړم بالکل صحیح په خبر ورکاګه له څه ولي دا چې اختر پښپا مات شوی دی پس دا ما بګیل کارې کار کو نو بیا ولې روته نن مزدوري لا کینه گاګا یو منټ لا راګین ترا کینه یو منټ لا کولو کا رافروته وی کنه پس باندې مات شو دا مې د ارم کارونه کې مرګره و هغه ټیکادار ها ما سره مخکې کارونه کول نو ما د شټرینګ کار کوم ګریکارې نو په دغه ورځ راته وی ما سره لکه کوم اداره پیر وځه او دا غریبي سره ته نه پوره کیږي نو ما یې ځمانه چوټي کړه وای خیر دلته ما چا کار کو خو هغه مالک دا سړی دی چې هغه ما ته وی چې بای زه به درته د عرفې روزه پیسې به درته در کومه مخکې چې څونه کار ما سره وکړو خو مهرباني وکړه نن یو دوه ګیل کاران وګورو ما ته وی ته خو زموږ زوړ ملګری نو کار راځه خامخا لاړ ما زمانه د انسان مخ ته خدای د نور دی چې څوک چاته ودرېږي بېشکه نو بعد کار به د الله د رضا لپاره کوي دا زما واړه واړه بچي ستا بچی دی دته بې وزوی ما سره مراد بیمار بشي ټول خلک راته وایي چې موږ ته کور کې ماشومان بیمارېږي په دې ګاډۍ کې دا ما دې د کوس د جمعات کې مونږ وکړو نو سار میله کې ولاړو خو کار ونه شو او دا مې کور والا راله وروڼو ته ووایي نو دا یې راله یو 1,000 روپۍ د هغې نه قرض کړی او هغې ورته ووایي چې یاره موږ له به خیر دی یو میاشت کې پیسې راکړې نو مخکې ورته چې بالکل انشاءالله الله دې وکړي نو تر کوم به نو ما دا کار مان کړی خو ما ته نه کوم دې کې زما ته شته وایي حضرت په ګډ هډو ویلو شو د 10,000 روپو سامان مې اخیستی وه دا ګاډۍ مو اخیسته تقریبا په نو نن پکې هغه ټایرونه ټول زاړه وو وختي مې پکې پنچر ولګم نو ګاډۍ هم ډېره مزناکه نه ټایرونه پکې بدلول پکار دي الله دې خیر وکړي خیرونه دې ورته دا ورته پکې چولې خو نن سبا زیاتره خلک دوکې دړاکې کوي دیسی ورته او دې بیکار دي نه چودري ټول هغه دغه نن پکې ما پیله پنچر ولګم الله ایزور په سر ولاړ دی کاکا جی چې زه راته ودرېږم که نه ښه جي نو داسې وګڼه چې خپل بچی راته ودرېږم ټیک شو تاله چې کوم دي 1,000 روپۍ هغې درکړي دي وښودې هغه 1,000 روپۍ داسې وګڼه چې دا تاله الله پاک په دې ځای باندې درکړي بچې زه تا ته څومره دوا وکړم زما یو ماشومه نور وسوځېده دا هغه 1,000 روپۍ دي چې کومې تا لوښو درکړي دا خو لومبې هغې ته واپس کړه چې دا روزګار دی خپل شي دا کوم فروټ دي ستا چې دا ستا خپل شي ټیک شو بیا به داسې کار کوې چې زما واړه نور سوځېدلي دی صاحب زه په هغې ډېر خفه یم زه په خپلو لاسو باندې یم د دې غلډېرې یم زما دا هډوکې نه ټیک کېږي
زه په دې نه خو زما لور د اختر په سال سوځېدلې ده او او علاج د هغې علاج علاج دې کمپلیکس نه مې وکړو ډاکټر زهیر شاه مردان کې که پېژنې او یو 30,000 روپۍ مو له خوا کې مدرسه ده د هغې نه راواغېستې او پیسې مې په ولګولې د اوښو نه مې راواغېستې فلونو نو اوس خو اوس لږه ګزاره شوې د دې ترخ لاندې یې لږ غونته زخم پاتې دی نور کور کېږي انشاءالله ډاکټر څه وایي ډاکټر وایي چې انشاءالله دلته کې دا چې کوم زخم پاتې نو دا لږ دنم ترې دی نو مهرباني وکړې پېښور ته یې بوځې ما ورته ویل څومره پیسې وبېلې نو د هغې خو ماته علم نشته دروغ کاکا د ایمان تاوان دی زه درته یوه خبره کوم ښه جي دا خو باغي له ورکړي ښه جي داسې کار به وکړې ښه جي دا 100,000 روپۍ واخله ښه جي او خپله لورکۍ دې بوځه پېښور ته ښه جي ټیک شو او زه به 2 ورځې پس تاسو سره دې ځای کې میلاوېږم چې ډاکټر درته څه ووایي چې څومره خرچه په هغه خور باندې کېږي نو داسې وګڼه چې ورور د هغې ورور دا دی تا ته ناست دی مخامخ دا به بوځې ها سبا یې بوځه که د ګل پر ورځې بوځې زما چې نن په خپله د غرواز و چې ماته ویلو دې کمپلیکس کې ډاکټر د جمعې پر ورځ راشه خو زما سره نن کور والا جګړې مګړې وکړې چې یار ته په دې دا بچي پرې څه خوري نو زه ځکه راووتم نن به کور والا ته ووایې مزدوري مې هم کړې ده دا د نننۍ ورځې مزدوري شوه دا د نننۍ ورځې مزدوري شوه ورته به ووایې ځان هم ډاکټر ته وښایه زما هغه خور بوځه ډاکټر له چې څه مې 2 ورځې پس به هم په دې ځای انشاءالله تاسو سره میلاوېږم د هغې نه پس چې زما په خور کروڑ روپۍ لګي نو هم دا روپۍ پې لګوي الله دې صحیح ده الله دې باچا لاړم نه لګي اوس مال اجازه الله دې باچا اجازه راکړي اجازه چې دغه پم لاندې هغه دیونه سره لاندې اکثر ولاړې ما زه به راپسې راځم الله دې خوشاله زه به راپسې راځم چې زه به راپسې راځم صحیح ده الله دې خوشاله الله دې دواړه په دنیا او آخر دې دواړه په روح الله دې خوشاله الله دې جنتي کړي ټول مسلمانانو سره دی خدان خبر وته وکنه او تا ورته ویلو چې بیمار بشي نن به 100 روپے مزدوری دی موړي کوړه دا 1000 روپے نه ده شوي